او رسول علیه السلام ته ویل چې موږ ستاسو بیعت کوو په دې باندې په دې بیعت کوو چې موږ به چې ته به زمونږ خدایان یو کال پورې نه ماتې چې موږ به خپل خدایان د یو کال پورې نه ماتو او موږ به نه په اخلو د عزا بت نه او د یو کال نه وروسته به خیر دی وروسته موږ ایمان راوړو نبی علیه السلام هغو ته جواب ورنکړو او الله تعالی نبی علیه السلام لرا د دغه نه محفوظ کو الله دا آیات نازل کړ ولولا فضل الله کچرته نه وی فضل الله تعالی علیک به تا باندې ورحمته او رحمت د الله نه وی لحمد نو خامخا خس کړه طائفه منهم یو طائفه د دې خلقونه ایذلوا چې گمراه کی او تعالی را او هغه طائفه چې هغه دا قص کړو چې تا دره گمراه کی نو هغه طائفه څوک دي هغه يهود دي یا دغه وبد ثقيب دي یا منافقان دي لکه په دې مخکنی پاسه واقع کې تیر شو وما يذلون او نه گمراه کیاغو الا انفسهم مگر نفس نفل وما يضرونك من شيء او ضرر نرسي او تاتا من شيء د چشي وانزل الله عليك الكتاب او نازل کړه الله تعالی پتا باندې کتاب والحکمت او حکمت وعلمك او تعلیم در کړه او تاته الله تعالی د هغه شی لم تكن چې نوې ته تعلم چې ته پیژاند وکان فضل الله علیک عظیما او دې فضل الله تعالی پتا باندې عظیما لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته خیر فی کثیر پر ډیرو من نجواهم د مشورو د دیو کې الا مگر من هغه څوک امر بصدقه لا خیر نشته خیر فی کثیر پر ډیرو من نجواهم د مشورو داغو کې الا مگر من هغه څوک امر بصدقه چې امر کې هغه په صدقه سره او معروف یا په نیکۍ سره او اصلاح بین الناس یا اصلاح کوي په مابین د خلکو کې ومن يفعل ذلك چا چې وکړو دغه کار لره ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله فسوف قریبا نؤتیه چې موږ به ورکو هغه لره اجرا عظیما اجر عظیما لوی لا خیر فی کثیر نشته خیر په ډیرو د مشورو کې په سورة مجادله کې الله ذکر کړلی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر